وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورځ سوال کړی دی چې یو کس د خپل لور په مہر باندې ځمکه اخیستې وه، نو دغه مہر خو د ښځې حق دی، د دې سړي د لور حق او په دې کې هیڅ قسمه تصرف جایز نه و بل چاته، خو چې پلار دا کار کړی دی یقینا دا زیاتی او ظلم کړی دی. اوس چې زامن غاړه خلاصي نو دغه ځمکه به حواله کوي دغه خور ته، دا نه چې د ماغه زمانه پیسې ورکي، دا خو د دې ملک او د دې په ملک باندې د ځمکه اخیستې شوی و. اوس که دغه قیمت څومره زیات شوی، دغه ټول ځمکه دغه لور حق ده، د مړي د لور او د دې چې کوم زامن دي نو دا غي د خور. یو بل سوال کړی دی د واده په اړه کې سنت طریقه واده، نو سنت طریقه واده دا دی چې یو خو مہر کم مقرر شي، د 100 درهمو نه به کم نه، 10 درهم نن سبا تقریبا 15000 کم او بیش پاکستانی جوړیږي، دینه به کم نه او نور زیات مہر په شریعت کې منع نه دی، خو البته بهتره دا ده چې مہر کم مقرر شي، ځکه حدیث مبارک کې راځي ایسرها مؤونة اعظمها برکة، څومره چې مؤونت مشقتونه دا کم وي، قیودات و غیره په نکاح کې کم وي، مہرونه کم وي، نو دومره پاغې کې ډیر برکت وي. نبی رسول الله والسلام خپل سلور لورګانې واده کړې دي او 9 بیبیان نبی رسول الله والسلام کړې دي، د دې ټولو مہر د 480 روپۍ نه زیات نه و هغه زمانہ کې، او صرف یو بیبي او ام حبیبه چې داغه مہر 1000 درهم و، هغه هم داغه خاون وفات شوی او په حبشو کې چې کله صحابه او هجرت وکړه حبشو ته، به خاون الته وفات شو، نو نجاشی بادشاہ خطر راولېګ نبی رسول الله والسلام ته چې تاسو د قوم یو زنانه کونډه شوی د زغواړم چې هغه تاسو ته په نکاح درک. نبی رسول الله والسلام هغه پیغام قبول ک، به هر حال هغه وګړه قصه ده. بیا نجاشی بادشاہ د خپل طرف نه 1000 روپۍ مہر ورکړیو ام حبیبه ته، نو صرف د یو بیبي مہر 1000 روپۍ، نو ټول د 480 نه زیات نه، 480 روپۍ نه، نو مہر به کم وي. او دویمه دا ده چې کله زنانه راوستې شي کور ته او د ښځې او د خاون د هغې ملاقات وشي د یو بل سره، هغې نه پس بیا روټۍ ورکول دغه سنت طریقه ده او دې ته ولیمه وایي. که چېرته د دې نه مخکې ورکړي نو هغه بیا په ولیمه کې نه راځي او سنت په هغې باندې نه ادا کېږي. او ولیمه کې هم داسې ډېر رسم و رواج په کار نه دی، ریاکاري په کار نه ده، بلکې محدود خلک او چې کوم خلک ډېر فقرا او غریبانان هغې ته دعوت ورکول په کار دی. یو بل سوال کړی دی د عاشورې د 10 محرم یوه روژه نیول، نو یوه روژه نیول هم جایز دي، که چا یوه ونیوله نو هم کافي ده، خو البته دا مکروه عمل دی، په کار دا دی چې یو روژه ورسره زیاته کړي. مخکې ما وضاحت کړی او مخکې کلیپونو کې واوره. یو بل سوال کړی دی 10 محرم باندې، نو 10 محرم باندې د خیرات څه حکم نه دی راغلی، نه د پیغمبر علیه السلام د طرف نه او نه د صحابه نه دغه عمل ثابت دی، او نه د تابعینو نه د تبع تابعینو نه د امت د علماو نه ثابت دی. خیرات په هر وخت کې سړی کوي شي، د صدقې ترغیب په هر وخت کې شریعت ورکړی دی، هغې دپاره خاص وخت، خاص ورځ او خاص میاشت مقرر نه ده. البته په دغه ورځ باندې شربتونه یا مثلا خیراتونه کول دا د شیعاګانو رسم ده او هغې دا په یو خاص عقیده باندې کوي، نو مسلمان به دا کار نه کوي چې د شیعاګانو سره مشابهت را نشي. البته که بعضې ناپوهه مسلمانانو دا کار وکړ نو بیا دا نه ده چې د هغې خوراک حرام دی، که چا کور ته ورولېږه
هغه خړېش. یو بل سوال کړی دی چې زمونږ په کلی کې کمیټې دی واغه خلکو د فیصله کوي او وایي چې مونږه د الله د رضا لپاره فیصله کوو، نو بیا د 10,000 روپۍ څه لپاره اخستې چې یو طرف ته وایي د الله رضا لپاره او بل طرف ته 10,000 روپۍ اخستې. نو کچره دوی مثلا د لری زین راضي او کرایه لګیدلی مثلا، نو هغه خو حق دی په دې خلکو باندې چې هغه باور کوي. او یادای چې مثلا ورته وایي مونږ تاسو ته فیصله کوو، جرګه کوو او تاسو په منځ کې جوړ راولو، مطلب هم د الله رضا نه دی، مونږ ته به دومره پیسې راکوي. نو کاغی ور سره ومني نو بیا مو ښکاره خبره ده. او کچرته وایي چې مونږ د الله د رضا لپاره فیصله کوو، بل طرف ته 10,000 روپۍ اخلي او دا د هغې د خوښې او د رضا نه بغیر دا پیسې بالکل حرام دي دوی ته. بل سوال کړی دی چې یو ځای وینې شي او هغه وینه ودرېږي، بیا هغې نه پس صرف چارندام وکړي او صرف چارندام کافي دی، استنجا ته ضرورت نشته. بل سوال کړی دی نسوارو په باره کې، نو کوم سړی چې د نسوارو عادي وي یا د سګرټو، نو نسوارو سره یا سګرټو سره اودس نه ماتېږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو سوال کړی دی زمونږ یو خور ده او هغه حق ورکوي خپل یو ورور ته، نو هغه خو د هغې ملک دی، دغه ستاسو د خور ملک دی، د هغې اختیار دی چې خپله یې ځان ته خرڅوي یا ورور ته یې ورکوي یا بل چا ته یې ورکوي یا ټولو ورونو ته یې ورکوي یا یو ورور ته یې ورکوي، نو دا د هغې ملک دی، هغه یې په خپل اختیار باندې هر چا ته ورکوی شي. بل سوال کړی دی وایي دلته په قطر کې یو دغه جوړه شوې ده کمپنۍ او د میډیسن کاروبار کوي، نو یو کس مثلا هغې کې د هغه نامه ولیکي، بیا هغه نور کسان ځان ته پیدا کوي. نو دا دلته پاکستان کې پخوا راوتې وه د شینل کمپنۍ په نوم باندې، هغې به دا د چاپي کولو د بدن دغه ماشینونه به یې ورکول. به هر حال فتاوی فریدی کې مفتی فرید رحمت الله علیه نقل کړی دي چې دا ناروا عملونه دي، دا ناروا دي، بالکل د شریعت د قواعدو نه خلاف دي. بل سوال کړی دی چې د جمعې په ورځ باندې امام خطبې ته کښېني او مؤذن اذان کوي، نو ښه دا ده چې امام ته مخامخ ودرېږي، خو بالفرض که چېرته دی په صف کې ولاړ وي یو طرف کې، نو هم صحیح ده. یو بل سوال کړی دی چې مونږ سره یو عالم دی، هغه مثلا 2 چته کټ دی، نو هغه لاندې وي او وایي زه بره یم، نو دې کې څه بې ادبي نه راځي چې د هغه اجازت وي او هغه راځي په دې باندې، نو ښه خبره نه ده. یو دا چې یو سړی د عالم عزت کوي، نو که هغه بره کټ غواړي نو بیا بهتره دا ده چې هغه ته بره کټ ورکړي، او که نه غواړي نو بیا څه پروا نه کوي. او چې هغه موبایل نه تلاوت کوي او ته بره ناست دی، نو موبایل د قرآن کریم په حکم کې نه دی، دې کې بې ادبي نه راځي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو سوال کړی دی د خرونو په باره کې، حمور اهلیه چې ورته وایي عام خرونه، نو دې کې خو شک نشته دی په اول د دور اسلام کې د دې ممانعت نه و، دا حلالو. په جنگ خیبر کې دا حرام شوی دی. په جنگ خیبر کې بعضې مسلمانانو د خرونو غوښې هغه بار کړې وي په دیګونو کې او پخېدې چې حرمت راغی او حرام شوي. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک ته بخاری شریف کې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن لحوم حمر الاهلیه، نبی علیه السلام د هغه کورني خرونو د غوښو نه نبی علیه السلام منع فرمایله. یو بل سوال کړی دی چې یو زنانه باندې خپل فرضي روجي پاتې وي، د هغې قضا او دا مثلا نفلي روجي نیسي، مثلا د شوال روجي یا نور روجي نیسي، نو بهتره دا ده چې اول دا خپل فرضي روجي پوره کړي، بیا هغې نه پس چې نفلي روجي نیسي نو هغه نیوی شي. خو بالفرض که چېرې داسې مبارک ورځې راغلي او په دغه زنانه باندې فرضي روجي پاتې دي، خو دا نیت وي چې زه به دا نیسم،
نو بیا نفلی روزي نیوي شي. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی د ماسختن د مانزه قضا چې سړی راوړي، چې د ماسختن منځ قضا شوی او د کوم وخت کې قضا راوړي، نو صرف د فرض قضا براوړي 3 رکعات او د وتر قضا براوړي، د سنت قضا نشته. السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی، بعض خلک وایي چې ماشوم پیدا شي نو د سحر اذان په وخت کې په غوږونو کې د دې ماشوم اذان کول دا بهتر دي، دا به